بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن زمونږ کلاس نمبر 1 دی. فناني کلاس کې به مونږ وایو 15 فیملی ممبرز، 15 د کور غړي چې هغوی ته په انګلیش کې څه وایي، په اردو کې ورته څه وایي، په پښتو کې ورته څه وایي. نو راځو په هغې کې په 1 نمبر زمونږ سره راځي خواښي. خواښي ته په انګلیش کې وایي مدر ان لا، په اردو کې ورته وایي ساس. په 2 نمبر زمونږ سره راځي سخر. سخر ته په انګلیش کې وایي فادر ان لا، په اردو کې ورته وایي سوسر. په 3 نمبر زمونږ سره راځي زوم. زوم ته په انګلیش کې وایي سن ان لا، په اردو کې ورته وایي داماد. په 4 نمبر زمونږ سره راځي انګور. انګور ته په انګلیش کې وایي ډاټر ان لا، په اردو کې ورته وایي بهو. په 5 نمبر زمونږ سره راځي ورندار. ورندار ته په انګلیش کې وایي سسټر ان لا، په اردو کې ورته وایي بابي. په 6 نمبر زمونږ سره راځي ماما. ماما ته په انګلیش کې وایي انکل، په اردو کې ورته وایي مامو. په 7 نمبر زمونږ سره راځي ترور. ترور ته په انګلیش کې وایي انټ، په اردو کې ورته وایي خاله. د مور خور چې کومه ده هغې ته وایي خاله. په 8 نمبر زمونږ سره راځي بله ترور. دا هغه ترور چې کومه د پلار خوري. په انګلیش او په پښتو کې دې دپاره یو شان ورډز راځي. په پښتو کې دې دپاره ترور راځي، په انګلیش کې د دواړو دپاره انټ راځي، خو په اردو کې بیا جدا جدا لفظونه د دې دپاره راځي. لکه 8 نمبر باندې زمونږ سره کومه ترور ده دې ته هم په انګلیش کې انټ وایي، د پلار خور چې ده، خو اردو کې دې ته وایي پوفي. په 9 نمبر چې کوم زمونږ سره راځي د تربور، تره زوی، د تره لور، نو دې ته په انګلیش کې وایي کزن، په اردو کې ورته هم کزن وایي. په 10 نمبر چې کوم زمونږ سره راځي اوښې. اوښې ته په انګلیش کې وایي برادر ان لا، په اردو کې ورته وایي ساله. په 11 نمبر چې کوم زمونږ سره راځي خینه. خینې ته په انګلیش کې وایي سسټر ان لا، په اردو کې ورته وایي سالی. په 12 نمبر چې کوم دی زمونږ سره راځي لیور. د خاوند کمرور چې هغې ته لیور وایي، هغې ته په انګلیش کې وایي برادر ان لا، په اردو کې ورته وایي دیور. په 13 نمبر چې کوم زمونږ سره راځي خوریی. د خور چې کوم زوی هغې ته خوریی وایي، هغې ته په انګلیش کې وایي نیفیو، په اردو کې ورته وایي بانجا. په 14 نمبر چې کوم زمونږ سره راځي هغې ته وایي خورزه. د خور لور چې کومه ده هغې ته خورزه وایي، خورزې ته په انګلیش کې وایي نیس، او په اردو کې ورته وایي بانجي. په 15 نمبر چې کوم زمونږ سره راځي وراره. د رور چې کوم زوی هغې ته وراره وایي، هغې ته په انګلیش کې وایي نیفیو، په اردو کې ورته وایي بتیجه. نو دا زمونږه نننی کلاس نمبر 1 چې تاسو سره مونږه 15 فیملی ممبرز چې کوم دی په انګلیش، اردو او په پښتو کې شامل کړه. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. د نور ویډیو لپاره زمونږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. تھینک یو فار واچینګ.